السلام علیکم ملګرو د نوي کال مناولو باره کې اسلام څه حکم کړی دی او د کراچي بنوریا چې کومه فتوا ده هغه در سره هم په دې ویډیو کې شریک کوم. نو ویډیو مکمل وګورئ. تاسو له سایډ له تصویر ښکاري د هغه فتوا دی کې سوال شوی دی د علماء کرامو نه چې نوي کال کې چې کومه خوشحالیان مناويږي مختلف قسم کې محفلونه سجاويږي ډانس پارټیانې وي غانې وي پټاخي وي فایرنګ وغیرہ وي د دې باره کې اسلام څه وایي. نو دې چې کوم جواب ملو شوی دی تاسو له په سکرین باندې هم ښکاري اردو زبان کې زبید الله پښتو کې هم او ما دې باره کې فتوا ده چې نوې کال چې کله شروع شي دا د غیر مسلم او غیر مسلمه چې کوم خلک یې غي سلیبریټ کوي دا د غي یو رسم دی د غي یو رواج دی. مسلمانان چې کوم چې کله دا سلیبریټ کول شروع کوي مسلمانان خلک نو باندې چې کوم زوړ کال تیر شي وي د غي فکر وغیرہ د غي چې کوم اي کې څومره ګنايان نه نشي وي هغه غي نه ایري مطلب هغه یو د غي فکر کوي نه اوراتلون کې چې کوم ټایم وي د غي سکیجول د غي فکر مې کړه یو ساتینه لا سپنور ګنايانو کې هم مبتلا شي چون کې زمون خدای مان نه چې الله پاک موږ د دنیا له د لپاره لګولو چې موږ د الله پاک حکمونه ومنو او زموږ د کم اعمال یې د په نتیجه باندې به موږ جنت یا د دوزخ فیصله کیږي. نو په دې دنیا کې چې موږ څومره هم ټایم تیرو د یو سکند حساب به موږ سره الله پاک کوي. نو کوس دغه ټایم موږ په ګنايانو کې په ډانسونو کې په پټاخو کې یا په محفلونو کې تیرو نو خامخه ګناه. نو بیا په نوي کال کې داسې محفلونه سجاول د غیر مسلمو د يهوديانو نشانی د غي د کوي د غي سره بیا چې کوم مسلمان خلک ای سره مشابهت اختیاري هغه نقل کوي مطلب سلیبریټ کوي. پاکستان کې هم ډیر ځایونو کې نوې کال چې کوم دی سلیبریټ کیږي ډانسونه به وي کلب وي پارټیانې به وي. نو ګوره دا چې کوم دی د سخت ګناه ده او بیا يهودو سره غیر مسلمو سره مشابهت اختیارولو نه مونږ خو نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم منی کړی او دا هم د سنت خلاف هم دي د قران خلاف هم دي ځکه د مونږ خو نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم چرته نوې کال نه دی منو کړی د مونږ مسلمانانو نوې کال د محرم نه شروع کیږي او محرم چې کله راشي تاسو محرم سټډي کوي محرم راتلو سره په اسلام کې ډېر داسې واقعیت شوي دي چې په هغې موږ له د غم اظهار کول پکار دي خوشحالي نه. نو نوی کال د یهود خلک غیر مسلمه خلک چې کوم دي د یې سلیبریټ کوي د ډېر خوشحالۍ سره ډانسونه او پارټیانې او شراب او بې پردګي مطلب د مسلمانانو هم سلیبریټ کوي دغه رنګې. نو هغه علاقو کې هغه ځایونو کې ډانسونه وي پارټیانې وي بې پردګي کېږي زنانه ځي راځي مطلب مختلف ګنایانو کې سړی مبتلا کېږي. نو نوی کال هیڅ کله هم نه دي سلیبریټ کول پکار. نوی کال زموږ د مسلمانانو د یکم محرم نه شروع کېږي او یکم محرم څنګه چې تاسو لموي تاسو که چېرې سټډي کوي ان شاء الله دا په یو ویډیو هم جوړه کوم چې محرم نه مخکې کوم واقعیت شوي دي یا په محرم کې کوم واقعیت شوي دي اسلامي نو هغه یقینا د غم واقعیت دي د خوشحالۍ واقعیت پکې ډېر کم دي. نو په نوي کال راتلو سره موږ له پکار دی یو سکند چې کم تیریږي په دې موږ له افسوس پکار د خوشحالي پې نه ده پکار لکه خلک یو بل مبارکانې ورکوي چې نوی کال دې مبارک شه نوی کال دې مبارک شه خو داسې نه وایي چې زموږ د زندګۍ نه یو کال کم شو آیا د یو کال کې موږ د آخرت دپاره څومره ګټه کړې ده. نو داسې به ډېر کم خلک وي چې دغه رنګ سوچ لري. نو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ. ډېره زیاته مننه والسلام.